وایي چې په ښځه کې دا 5 صفات وو دا ښځه بهترینه ښځه ده په مخ د ځمکه د دې په شان ښځه په دنیا کې نه میلاویږي کومه ښځه چې دا 5 صفات پکې وي نو دا ډیره بهترینه ښځه وي اول نمبر خدا چې کله ورته خاوند څه حکم وکي څه امر ورته وکي او دا په ډایرکټ چې کوم دی په هغه خبره باندې عمل وکي او هغه هغه خبره ومني داسې نه لکه نن سبا چې زمونږ دا خلک دي خاوند ورته خبره وکي نو هغوی څه کوي هغوی خاوند ته هغه ردې بدې ووایي چې څه ورله په دې خوله ورځي نو داسې ښځه دا چرته بهترینه نشي کېدی او د کوم خاوند چې دا ښځه داسې ښځه وي چې خاوند ترې خفه وي په کور کې دا چې کله مړه شي دا ډایرکټ جهنم ته ځي د حلل ډایرکټ په الله جل جلاله جهنم طرف ته بوځي ځکه د دې نه خاوند خفه دی نو کله چې درته خاوند څه حکم وکي څه خبره درته وکي نو ډایرکټ ورله خبره منې هغې ته جوابونه مه ورکوئ او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ښځه بهترینه ښځه ده اوس داسې نه چې خاوند درته د شریعت نه خلاف یو خبره وکي او بیا ورله نو دا خبره به ورله بیا نه منې چې د شریعت نه خلاف وه هغه خبره به ورله بیا نه منې خو که کومه په شریعت کې دننه خبره وه هغه خبره ورله منه که او دې نه منله او مړه شوې او خاوند درنه خفه نو ډایرکټ په جهنم ته بیا ځئ ځکه رسول الله بارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ما ډېرې ښځې ولیدې چې په جهنم کې پرتې وي نو دا به د څه د وجې په هغې کې یو دا هم و چې کومه ښځه د خپل خاوند تابعداري نه کوي دا به په جهنم کې سوځي نو د خپلو خاوندانو چې کوم دی تابعداري کوي ځکه چې کومه ښځه خاوند ترې خوشحاله وي او دا ښځه مړه شوه نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دخل الجنه دا به ډایرکټ په جنت کې داخلیږي یو صفت خو یې دا دی دویم نمبر صفت د بهترین ښځې دا دی چې کله د دې خاوند بهر لاړ شي مزدورۍ له لاړ شي بچو له ګټه کوي خپل مور او پلار له ګټه کوي او خپل بچي چې کم دی د ده دا ارمان وي چې زما بچی چاته لاس ونه نیسي او تلی د بچو دپاره تلی مسافر وي او کله چې دا خاون کور ته راځي او دا ښځه ورته ځان سنبال کي کله چې دا خاون کور ته راشي او دې ښځې ته وګوري او خاون خوشحاله شي او هغه څومره چې ستړی وي هغه ستړیوالی ختم شي نو وایي داسې ښځه بهترینه ښځه ده اوس په داسې نه کوو چې د چا خاوندان په هغه په مسافرو کې دي او دلته یې ښځه سینګار کوي او بیا څه اکثریت داسې ښځې وي هغې خاوندان په سعودي کې دوبۍ کې هغه تلي مسافران وي او د دوی دپاره د دوی د بچو دپاره ګټه کوي او دا ښځې بازار کې ګرځي او کومه ښځه چې ځان سینګار کي او دا خوشبو ولګوي او بازار طرف ته د کور نه بهر روانه شي د کور نه بهر وځي او په دې باندې او د سړو نظر پې ولګي او هغه سړي دې ښځې ته مایله شي دې داسې خوشبو لګولې داسې ځان تیار کړی چې دغه سړي ورته مایله شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا ښځه زناکاره ښځه ده الله جل جلاله دې زمونږ خویندې میندې په امن کې وساتي د دې بې پردګۍ نه الله جل جلاله دې په دې امت مسلمه باندې خپل رحم وکړي خپل فضل دې پې وکړي نن سبا یو بد حل شروع دی د دې نه خپل ځان رامنې کې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترینه ښځه هغه ده چې خپل خاوند ته ځان ښایسته کوي بل چاته نه نو بهترینه ښځه دا ده دا 2 صفات شو او دریم نمبر دا اوس که په ښځه کې داسې صفت نه بلکې کومه ښځه چې روزي وړې کوي روزي چې کوم دی نری کوي وړې کوي اکثریت پکې داسې ښځې وي هغې داسې روزي جوړې کړي وي ته که په پنسل باندې پکې کله والې داسې روزي تیارې کړي نو دا څه داسې ښځې به په جهنم کې پرتې ځکه د خپل د سینګار دپاره هغه چې کوم دی روزي هغه ختموي او نری روزي جوړوي نو داسې ښځه به په جهنم کې پرتې الله جل جلاله دې زمونږه خویندې میندې په امن کې وساتي دویم نمبر دا کومه ښځه چې ویښته واړه کوي ویښته کټ کوي نو هغه ښځه به هم په جهنم کې پرته وي چې د سینګار دپاره اوس که پکې مرض لګېدلی اخو بیله خبره ده خو که مرض پکې نه و لګېدلی نو دا به نه کوي دا د سینګار دپاره ویښته کټ کول روزي چې کوم دی هغه نری کول نو دا چې کومه ښځه کوي دا به په جهنم کې پرته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما ډېرې ښځې ولیدې چې په جهنم کې پرتې وي الله جل جلاله دې مونږ دا چې کوم دی زمونږ خویندې میندې د داسې قسمه حرکتونو نه وساتي دا څه خبره چې ما وکړې الله جل جلاله دې پې عمل را